جی ګرانو کتونکو دې ټیم کې تاسو کتئ شئ چې موږ راغلي یو خزانه شوګمیل ته. دلته کې زموږ کور یو اداره ده چې په هغې کې د انټرنیشنل چلډرن ډے حوالې سره یو پولیو سیمینار منعقد شوی و. په هغې کې د دې ځای چې کوم ایم پی ای دی هغوی هم شرکت کوي او داسې میر حضرات هم رابللي شوي دي. نو چونکې د پولیو اویرنس حوالې سره پروګرام دی، دې حوالې سره به موږ د دوی خبرې اترې بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو د ټولو ډیره شکریا چې دومره خشته پروګرام جوړ کړی دی. بل د پولیو چې کوم پولیو حوالې سره پروګرام دی، نو ما نه یو خبره په دې سټیج باندې را شوه چې د پولیو کوم ټیم په علاقه کې کومه قرباني ورکوي، که هغه د شهدرګۍ په شکل کې ده چې څنګه پولیس شهیدان کیږي، دغه شان پولیو ورکر هم زموږ په علاقه باندې شهیدان شوي دي. مونږ هغوی ته سلام پیش کوو او انشاءالله الرحمن مونږ هغوی سره شانه بشانه په دې پروګرام کې ولاړ یو. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن انټرنیشنل چلډرن ډے ده او د هغې حوالې سره زموږ کور کې دا پروګرام ارګنایز شوی دی د پولیو تحصیل شالم حوالې سره د هغې په تعاون باندې. نو زما خو والدینو ته دا خواست دی چې یاره څنګه مونږ خپل بچو د مستقبل د دغه خیال ساتو. نو زما دا یو میسیج دی چې یاره دغسې زمونږ غونډ کې، زمونږ په چم کې، زمونږ په کوڅو کې، زمونږ په علاقو کې څومره ماشومانان دي چې هغه هم مونږ ځان ته رانږدې کړو، که هغه یو غلط ځای کې ناست دي، که هغه یو غلط ماحول کې ناست دي، چې مونږ د ایم خیال وساتو، ځان ته د خپلو بچو غوندې رانږدې کړو. پولیو خو څنګه چې تاسو ته پته ده او تاسو زما په خیال چې په دې پروګرام کې موجود هم وي، نو هغه باقاعده دي په هغه سیشن کې مونږ ته وښول چې 3 قسمه وایرس دي، په درېو کې 2 قسمه وایرس چې کوم دی هغه په پاکستان او افغانستان نه ختم شوي دي. یو په ټوله دنیا کې یو وایرس دی چې هغه زمونږ په ملک او په افغانستان کې پاتې دی. نو هغې سره تقریبا زمونږ په ملک کې 55 کیسونه ریکارډ شوي دي د دې کال. نو دغه وایرس چې کوم دی دوی وایي چې یاره د ماحول ګندګۍ د لاسه هغه لاسونو نه بیا په د خوراک څه دغه وکړي هغې سره، او بیا هغه لاندې ټول کې پاس کېږي او هغه بیا لاندې ډرینس ته او دغه ته ځي، نو هغې نه هغه وایرس چې کوم دی هغه ډېر زیات وایرل شي. نو دغه یو آګاهي مهم او ما دوی ته دا ریکویسټ هم وکړو چې یاره تاسو په علاقو کې، په حجرو کې، په مسجدونو کې دغه میسیج د خلکو ته کنوی کوي. ولې چې مونږ خو صرف ساز کې ګورو، ساز کې مونږ خو تر اوسه پورې د پولیو چې زموږ د عام خلکو کم ذهن دی، نو مونږ په دغه اساس کو د وجه نه پیژنو. خو دویم چې دا کم اویرنس دی دلته مونږ ته دا وکړو، نو دغه دویم چې دغه عوامو ته هم دې نه خبر شي. نو امید دی چې را روان وخت کې به پولیو چې څنګه حکومت تعاون کړی دی او ټیمز تشکیل کړي دي او به ډور ټو ډور ګرځي، نو امید دی چې انشاءالله دغه بیمارۍ نه به انشاءالله زموږ د قوم او بچي په وخت خلاص شي انشاءالله. داسې ده چې کله بعضې وخت داسې وشي چې زموږ په دې علاقه کې ډېرې مسایل دي، لکه تېر وړي کې د بجلۍ مسله جوړه شوه، د علاقې خلک راغونډ شول او د پولیو ټیم یې بند کړو. بیا پکې باقاعده د ای سی په سطح جرګې وشولې. مونږ ورته دا وینا وکړه چې دا پولیو اچول چې دي نو دا بیماري ختموي. نو بیا هغه والدین چې دی هغه مطمئن شول او باقاعده هغې خپلو بچو ته هغه پولیو قطرې شروع کړي. چې راځي داسې مسلې بعضې وخت راځي، नो वक्त और वक्त मूँगा इंशाल्लाह दागी हेल्प को वह ख़त्म हो गया इंशाल्लाह. पोलियो डे भी है. सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखा. दूसरा मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, पहले भी मैंने इसमें ज़िक्र किया कि ये हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारे उस्ताद हैं, यही हमारे फ्यूचर के डॉक्टर हैं, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको ऐसा एक माहौल प्रोवाइड करें कि जिसमें वो आज़ादी महसूस करें, अपनी स्किल्स को सामने लाएं और दूसरों उनकी सेहत को भी हमने मद्देनज़र रखना है. तो ये है कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इनके लिए मिलके काम करें और अपने पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको संवारें. तो इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आगे मैं इनसे ये दरख्वास्त भी करूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें. माशाअल्लाह ډېر ښکلی پروګرام وشو. کوم د دې مشران چې دي څونه سټاف چې دی د هغې شکریه هم ادا کوو، او بل ماشاءالله ماشومانو ډېر زیات خیال یې ساتلو دغه کې هم د پروګرام کې، او هم د پولیو په باره کې چې یاره دې کوم پوهنه ورکړه خلکو له،
مونږ په داسې خبرو باندې کلیم الله خان چې څنګه وایي چې یاره مونږ ته داسې خبرې چې مونږ ته پته نه وه ای په باره کې مونږ ته پته ولګېده چې یاره دا پولیو وایرس څنګه پیلاویږي څنګه مطلب دی ماشه کې را روان دی نو د هغې په باره کې مونږ ډېر څه زده کوي په دې باره کې دغه هم دی چې صفایي نصف ایمان دی که نه جي صفایي ډېر خیال ساتل پکار دي هم د میندو له هم خویندو له مطلب څونه چې یاره داسې ماشومانو صفایانې کوي ډېر ضرورت دی چې خامخا دی دا مطلب ماشومانو چې یاره صفایي وکړي بیا یې نه پس لاسونه وینځل دا ډېر مست دي جي هغه والدین له خو مونږ جي په زه ته په خپله وایم جي مونږ اکثر له دې سره میټینګس کې ناست یو په دې